السلام علیکم. تاسو ګورئ J91 نیوز او زه یم سنبل شاهین. څنګه چې تاسو ته پته ده، زموږ پروګرام نوم دی رنګونه. نن موږ راغلو د رحمان بابا مزار ته او د هغې د ژوند حوالې سره خبرې اترې کوو او موږ سره به اوسېږي چې د هغې ژوند حوالې سره د دې ځای خلک څه وایي. راځئ چې زما نوم د منیر حسین نوم دی او د پېښور نه تعلق دی. دلته زه تقریبا 35 سال نه خدمتګار یم. د دې جماعت مؤذن یم، ولانې لنګر کې هم خدمتګار یم. دلته نه زه سعودي عرب نه چې کله راغم، دلته ټیلر ماسټر وم. چې هلته نه راغم دلته نو دا مخامخ ګیټ باندې شعر لیکلی، چا چې لاره د عاشقۍ ورکه کړي، زه رحمان د ګمراهانو رهنما یم. نو دې باندې زه ډېر متاثر شم چې دا څنګه رهنما دی. نو ما چې بیا وکتلو نو ما بچپن نه قرآن مجید ویلی نو زه خارۍ یم، انکي ژبه هم دی او شکر الحمدلله د دې سینه کې زما کلام پروت دی د رحمان بابا. زما داسې مینه وشوه چې ما خپل کاروبار نیمه دیاړۍ کو او نیمه دیاړۍ زه دلته تېروم. نو وایي څوک چې نظر کوي وقار د درویشانو، خود به ویني وقار د درویشانو. ما بیا ولیدلو چې ما باندې د الله لوی فضل و کرم وشو. ما قرآن مجید وویلو، د بابا عبدالرحمن بابا کلام یاد کو، دومره تعلیم هم زمانو. نو الله تعالی فضل دی د دې کلام باندې مونږ ته د دین، د شریعت، د نبی کریم، د الله معرفت نه خبر شو. چې مقصد دا دی چې مونږ دومره خبر نه وو چې څومره چې مونږ د رحمان بابا شاعري ټول قرآن مجید دی که نه جي. دې کې یو خبر هم چې کم دی اخوا دی خدای چې کوي زه چې کاندم قرآن و حدیث کې به څرګند دي. منکر په اعتراض کولی نه شي. یا رحمانه دا د شعر دی که ایجاز. نو عرض خدمت دا دی چې مونږ زه اوس هم ګوره بازار کې ټیلر ماسټر یم، لیډیز ټیلر ماسټر یم. اوس هم دکان نه راغم، خپل دکان دی زما، خو دلته زه روزمره راځم. ولې وایي ستا در کې چې پرته دي هغه نیکبختان دي. چې ستا د دره ووتو نو در په در شو. نو بغیر الله نه زمونږ هېڅوک مددګار نشته، خو الله دوستان دي، اولیاء کرامو ذکر دی. نو دلته مونږ راځو دې وجه باندې چې الله نسبوي. رحمان بابا خپل دیوان کې فرمایي هر زیارت دی چې زما مراد مې ته د ظاهر د بتخانې د حرم نیمه. نو زمونږ الله مراد دی، هغه رسول مراد دی. نیک خلکو صحبت کې خدای یاد شي انسان ته. نو ما اوس دا زندگی خپل ګورم که نه، وی فال به څه ګورې رحمان، خپل اعمال د سړي فال شي. خپل سینه کې پته ولګي چهره انسان څه دی. نو دا اولیاء کرامو کرامت برحق دی. نو الله دوستان دي، څوک چې دوی سره مینه وکړي خدای هغو سره مینه کوي. الله قرآن مجید کې دا بیان دی چې زما نیک خلکو سره چا مینه او احترام او تابعداري وکړل، خدای پاک زه هغو باندې فضل او کرم کوم، خپل رحمت وروم. نو مونږه دې وجه باندې راځو چې خدای پاک فضل او کرم کې راشو. باقي هر څه زمونږ خدای کوي. وایي رحمان بابا وایي ګوره هسې کردګار دی رب زما، چې صاحب د کل اختیار دی رب زما. امګي بزرګواران چې څوک یې وایي ترحمه او بزرګوار دی رب زما. زمانو افتخار دی او زه اشنغرۍ لا اوسېدونکی یم، پېښور علاقې یم پوه شوې. او دا مونږ حضور راځو دلته، کله لنګر هم راځو. او رحمان بابا خو لوی عالم او لوی شاعر م او دلته دا ټول ورسره پراته خوا کې ورسره ټول 15 پیران دي ورسره. او دا شاعر پاتې شوی دی او بس خلک راځي، اوس هم راځي دلته. د دې لنګر چلیږي جمعرات ورځ. مونږ خو لکه واړه مخکې به راتلو، دا بلډینګ نه و جوړ دی، دا وروسته جوړ شو. مخکې کچو لکه بچپن نه به مونږ داسې پلار سره راتلو که نه، د زیارت ته به راتلو. او دا هغه وخت کې کچو اوس پوخ شولو، اوس آباد شو. لایبرري هم دلته شته دی، د دوی ټول کتابونه دلته پراته دي او شاعري کتابونه ډېر دي. بس خو دا اوس ټول بدل شو، پوخ شو، لکه ځایونه پوخ شو، علاقه ټوله دغه شوه، کورونه شي ورسره، دغه شي ورسره. نو اوس هغه دغه بند شو، لکه ځای بند شو که نه، اوس لکه تنګ شو. لکه مخکې به د لرې ځینه ښکارېدو، ولې ټول پټي به وو، ټول دغه به لرې ځینه به ښکارېدو. رحمان بابا، شوقچنی بابا، دا ټول زیارتونه ځلېدل به پکې. هغه وخت کې مخلوق کم هم و، خو ډېر ښه مخلوق و، مینه محبت زیات و که نه. او اوس هم راځي، لږ کم راځي، لکه مخکې به ډېر راتلل. ولې ټایم به خلکو سره، اوس خلک اوزګار دي نه او هغوی سره دومره وخت نشته دی چې اوس راشي که نه. نو اوس
لږ خلک راځي کم راځي اوس پس ما ته خو دلته دا محسوسېږي لکه مونږ خو صرف زیارت ته راشو لږ سکون میلو شي سړي ته وګرځي دا ټول د زیارتونه یې دلته 5 پیران دي خوا کې دا ټول دا مقبره دا ټول قبرستان دی لوی قبرستان دی بس دوا پکې وکړو او خلکو ته سکون میلو شي سړی دلته مونږ کې دغه وکړي نو لږ دې درویشۍ کې لکه سکون دی که نه او دا بادر کلی کې پیدا شوی دی او دا خو خپل شاعري کې وایي چې زه پتا باندې عاشق یم د ازله حسنا چې نن مې کړې دا ابتدا دنیا ته خدای پاک راغو نو خدای خو زما ازل نه شک د الله او رسول زما نصیبه کې لیکلو نو دنیا کې راغو نو ډېر غټ علم پس ډېر ګرځېدلې غټ علم وکړو غټ عالم فاضل هغه ټایم کې اولیاء او ولیو چې کم ټایم د بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دیدار ورته ملاو شو زلیخی یوسف علیه السلام لیدلې په خوب کې ما په ویخه دې لیدلې خواب نه نو موږ خوار یو خو چې یو ځای کې وي زه رحمان چې کردار نه لرم کذاب یم زه بیا دروغجن یم چې کردار نه لرم نو دا ډېر غټ عالم فاضل چې دې ته دیدار وکړو نو دا ډېر غټ یو کلام دی هغه به بیا درته وایم اوس وایم چې د ځان ټایم هم دی نو هغه استاد خوابلودو سترګو خواب را څخه یوړو شونډو د لذت د مایوناب را څخه یوړو نه مې هغه اوښکې نه مې صبر پاتې شوی په صورت کې ډېرې بې صبرې د مخ د هاب را څخه یوړو زه رحمان د قیامت ته ځکه خوشحالیږم په دینن د جانان ټکو ټکو شمه دا شاعر چې دا شعر رحمان بابا ویلی دی او دې کې غټ غټ معنا پرته ده نن چې زه عالم دلته رحمان بابا مزار ته نو ماته یو سکون میلاو شو یو خپلوالی میلاو شو او بل خبر ده چې دلته خلک راځي اوس هم راځي د دې ځای خلکو مو وي د هغې خبرې اترې هم تاسو اورېدلي او هغې وی چې دا لکه اوس هم دغه شان دي پرسکونه دی او موږ نور هم خلکو ته وایي چې راځئ دلته او دلته خپل سکون تلاش کړئ د هغې نه ستاسو نه غواړم د اجازه د لوی الله پامان